رمضان 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 يا حبيب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله مولانا العظيم. ایزانو دې وخت کې یو لویه عظیمه مسله هغه د صدقې فطر ده. په پښتو کې ورته سرسایه ویلی شي. دغه سرسایه چې ده نو دا د دې مثال داسې د روژو دپاره لکه چې ته مونځ کې او فرض دې وکړه د هغې نه پس چې څنګه تکمیل د سنتو سره د مونځ راځي، ستا مونځ مکملېږي سنت هغه ادا کولو سره. دغه شان ستا د هغه روژې په ګناهونو سره د هغې سره چې دا سرسایه ورکړې د هغې سره ستا دا روژې هغه پاکې وګرځي. نو د دې وجې دا یو وجه پکې دا ده. دویمه وجه دا چې څنګه ته اختر کې خوشحالي کې دغه شان غریبانانو کرم دغه اختر راځي، نو چې ته هغه سره یو قسم تعاون وکړې او دغه سرسایه هغوی له ورکړي، نو هغوی به هم خوشحالي راشي او ځان له به پیسه واخلي. د دې وجې نه دویمه وجه سرسایه دغه ده. سرسایه اوس د هغې دپاره مال د نصاب هغه ضروري دی چې ته نصاب مالک کال والا تېرېدل شرط نه دی، خو چې نصاب مالک یا دومره مال له سره چې تا سره د هغې برابر هغه دومره ساماني چې څومره باندې زکات فرض کېږي، نو بس ته چې سرسایې هغه لازم ده تا باندې دا به ادا کړې سرسایه. او دا شان د دې هغه وخت څه دی سرسایې، نو سرسایې وخت چې دی چې دا به څه ټایم تا باندې واجب کېږي، دا واجب ده. نو دا چې دی سحر د اختر پرس صبح صادق یعنی د سهار مونځ چې وکړه دا تا باندې چې دا واجب شه دغه سرسایه. خو چې د دې هغه د اختر د هغې ټایم نه مخکې ورکړې دا ډېر افضل او غوره خبره، ډېر ثواب په دې کې. لکه تاسو ته معلومه چې دا روژه کې یو هغه نفل عبادت په فرضو باندې دی او یو فرض چې دی هغه یو په اویا باندې دا یې ثواب دی. نو دغه شان چې دغه 1 روپۍ چې تا ورکړه نو دا تعالی الله تعالی یو په 70 باندې بدلی. نو دې وجې نه پکار دا چې ته هغه دغه وکړې، دغه سرسایه د هغې روژه کې ادا کړې. د ټایم نه مخکې ورکړې ډېر ثواب دی. اختارو کې به خلک ځان نه د هغې نه مخکې غریبانان به بې ځان نه څه واخلي. او بله خبره دې کې دا ده چې دا صدقه څومره مال د دې لپاره ضروري دی چې هغې باندې لازم کېږي. نو صدقه یې دغه سرسایه واجب کېږي د هغې مقدار دا چې دی په غنمو کې چې 100 روپۍ دي، 100 روپۍ سرسایه به ورکړي. نو یو سرسایه 100 روپۍ ده. دغه شان چې دی د یوې روژه یو کس ته بوډا دی ډېر زیات هغه نه ښه کېږي، یا یو بیمار دی ګردو والی هغه نه ښه کېږي، نو د هغه سرسایه چې ده د هغه فدیه چې ده نو هغه چې هغه هم 100 روپۍ ده. لهذا د ټولو روژو 13 روژې دي، نو د هغې ټولې پیسې 3000 د باندې لازم کېږي چې دا به دی ورکوي، دا یې ټولو روژو فدیه. دغه شان چې دی د اوربشو د هغې سرسایه چې هغه 320 روپۍ ده. او دغه شان په کجورو کې چې هغه 1200 روپۍ دي. او دغه شان هغه کشمش ورته وایي هغې کې 2000 روپۍ سرسایه ده. لهذا چې کوم مالداره دی او طاقت یې ډېر دی د هغوی له پکار چې دغه ډېرو پیسو والا سرسایه هغه ادا کړي. هغه څیزونه غلم ورکولی شي، خو که هغې په دې قیمت ادا کړي دا به ډېر بهتره خبره ده. اوس دا به ورکوي چا ته مستحق یې څوک دي، دا هر هغې کس ته ورکولی شي چا ته چې زکات هغه ورکولی شي. مطلب دا چې داسې غریب دی چې هغه باندې زکات نه یې فرض، نو لهذا هغه ته سرسایه ورکولی شي. بله خبره دا ده چې دغه بهتره خبره دا چې داسې غریب ته ورکړې چې ستا رشته دار او خپل دی، نو هغه له ډېر زیات ثواب دی. او دویمه بهتر هغه کس ته چې هغه علم زده کوي یا نورو ته یې ښیي، نو دا ډېر افضله خبره چې هغې ته دغه سرسایه ورکړی شي. د هغې نه علاوه چې دی دا چا له نه شي ورکولی، چا ته چې زکات ورکولی نه شي هغوی له دا سرسایه هم نه شي ورکولی. مطلب دا چې ستا کوم اصول دي، پلار دې دی نیکه دې دی یا ستا مور ده، دغه شان په باره باندې سلسله ده، د هغې ته دغه سرسایه ته نه شي ورکولی. او دغه شان فروغ چې ستا کم دي، یعنې ستا زوی دی یا ستا نوسی دی یا ستا نوسی ده کړوسی ده، نو د لاندې د دې باندې سلسله چې ستا څومره د دې ته دا ته نه شي ورکولی دغه سرسایه. دغه شان یو مالداره سړي ته هم دا سرسایه نه شي ورکولی. او یو کس داسې دی چې هغه باندې سحر صبح صادق هغه لا نه و راختلی،
او د هغې نه مخکې دی وفات شو پوره روژه دی ژوندی و او مخکې وفات شو د مره سرسایي نشتې دا شان دی چې دی یو کس دی هغه ټوله روژه مالدار و چې صبح صادق راخته د اختر ورځې د هغې نه مخکې دی فقیر وګرځېده نو د باندې هم سرسایه هغه نشتې نو د دې وجې نه ځانو پکار دی چې دا یو واجب شی دی چې دا سرسایه موږ د اختر نه مخکې دا ادا وګرځو الله یې موږ نه رضا شي دویم یو نصیحت په توګه ځانو یو خبره کوم هغه دا ده چې څنګه اعتکاف کې او د روژه کې زموږ دا یو طریقه وه چې قلت الطعام روټۍ به کمه خورو دویم دا یې چې قلت المنام خوب به کم کوو او دریم نمبر قلت الکلام خبرې به کمې کوو د روژه کې دا زموږ طریقه وه او څلورم نمبر قلت خلق الانام خلکو سره به کم میلاوېدلو نو دکه څلور خبرې به موږ کوجه کې مدار کې راولو اورې خبرې به کمې کوو خوب به کم کوو او دا شان هغه خوراک به کم کوو خلکو سره به کم میلاوېږو او څنګه چې روژه کې زموږ طریقه دا وه چې فرض مونځ به هم تکبیر الله سره ادا کولو او نور ذکر اذکار او تلاوت به هم کولو دا شان روژه کې پکار دی چې موږ د دې خیال وساتو او همیشه دپاره دغه عبادت جاري وساتو تر بله روژې پورې الله دې موږ دا روژې تراویح او دغه شان دغه چې څومره خلک صدقات کوي دا دې ول الله قبول وګرځوي څومره خلک چې زموږ دا خبرې اوري خپل ځان کې عمل کې راولي نورو ته یې هغه نشر کوي ټول الله جزای خیر ورکړي زموږ دا عبادت ته الله قبول وګرځوي برحمتک یا رحمن